دا خو نه چې موږ تللي په پخوا زمانه کې اکوړي کې زما تخصص په الافتاء دا تاسو ته هم طریقې ښیم چې کله ګیر شي داسې به کوئ زما تخصص په الافتاء په پیر صاحب مبارک ته پته ده نو د مصري باندې ته یو لاره وه دغه وخت کې دا پل نو جوړ شوی نو موږ به د مازدیګر په وخت کې داسې ووتو غټ غټ مفتیان صاحبان دا اوس چې دا غټ غټ نومونه دي دا زموږ ملګري دوستان وو اول ورځ مې یو ترنګ وکړو نوم مې ورته ونښو ما علاوجي څنګه لکه پلان کې نوم مې ورته واغست نو سړی ډېر غوسه شو وایي تا ته پته نه ده چې زه پلان کې مفتي صاحب د پلان کې ځای زه د مفتیانو پلار یم تا ته دا پته نه لګي سړی داسې دبول شو ما یې زه پلان کې ورزړی په خندا شو مقصد مې دا دی چې زموږ د خلاف مفتیان دي که نه هغه اوس مفتي اعظمان د خپلو علاقو دي نو موږ داسې وتلي یو ځای کې ناست یو لیونی راغی مغولکې ورته ویل کېږي د دې نه یو لیونی راغی پلار یې مولا و نو موږ سره کېدای شو مولیان یې وی موږ مولیان یو که نه او که نه وي زما د پلار هم ډېر سخت کتابونه دي ډېر کتابونه دي نو ما ورته هسې ووې مې ستا پلار سره فتاوه بطنیه شته بطنیه پېژنئ که نه مې ستا پلار سره فتاوه بطنیه شته وي یو نه ما پلار سره فتاوه بطنیه نه په 300 جلده کې سوجو نو تاسو چې کله ونښلی که نه په مسله کې نادر شاه وار پار دنه خطا شي چې اوس څه وی نمسوای رواه کما فی بطنیه یا رواه البطنیه مثلا برابر گردنی ملا بیا وایي انشاءالله نو خیر دی که چېرته دلیل درته نه معلوم ده ته فتاوی بطنیې نه یې ورکړه خو خیر د میدان ته راشه بیا به ستا پته ولګي ښه دا د خدای په قهر اخته دي ځکه د خدای په قهر اخته دي چشمې یې چولې دي او یو چشمې شنه ده او یو چشمې سره هغه دی د زیات او دا سترګه چې پټه کړي نو دا ټول خلک ورته شنه ښکاري هلک وایي دا ټول خلک شنه دي ګوري او دا چې پټه کړي نو دا ټول خلک ورته زیړ ښکاري دا یو د شرک ته او یو د بدعت ته دا چې پټه کړي هلک وایي دا ټول خلک مشرکان دي دا چې پټه کړي نو دا ټول خلک ویسلي دا بدعتیان تاسو کې به د مومن د جنسۍ خلک ناست دي شته پکې که نشته نیم به پکې ناست دي او پکې لا خویزي هم کېدای شي ناست دي د خویزو طالبان خو پکې نشته هلکه خویزي خو نشته خویزي هذا که هم نو لاس موچته زه بله ورځ داسې یو د څلور میاشتې مخکې خویزو ته چې بوتلم وروره چې ورغلم نو په دې اړه مې خړه راغله نه پکې د اوبو درک شته نه پکې د ونې درک شته نه پکې د ګیا درک شته زموږ د دې علاقو نه چا یو خر واخېسته خویزو ته یې بوته نو د هغه علاقې طریقه دا ده چې هغوی ځان له بوساړې تړي او بوساړې بیا غویانو نمبر کړي او میخو له امر میخو خو هغوی نه ساتي خو زموږ د دې د ترناو نه یې چېرته د دې دواین او د شورګرې نه یې خر واخېسته هغه خو د شنې ګیا ده زموږ د علاقې خر خو چېرته بوس نه خوري بس هغه خویزوالو ورته بوس شروع یو ځل یې ورته بوس کېښودل بیا ورته بوس کېښودل په درېیمه ورځ یې چې بوس کېښودل بوس یې نه خوړو د هغه ځای دا ملکان ډېر زیات کاړسان دي کاړسان دې ته وایي چې ډېر هوښیاران دا پوټي کړي ملکان دي ډېر هوښیاران دي هغوی ویل داسې چلو کې دی خر ته شنې چشمې واچوې چې تاسو دې خر ته شنې چشمې واچولې او دا بوس هم ورته کېښودل نو دا به خوري نو هغوی وایي شا خر ته شنې چشمې واچولې بوس چې کله خرونه کړي یا هم د شورګړې ګیا راغلي د خوراک پیشې شروع نو ستاسو دې کلي کې بعضې ملیانو مخته د خویزو د خرو هغه شنې چشمې اچولې دي ولې ښه ټول هر څه ورته بدعت ښکاري او ټول هر څه ورته شرک ښکاري ما دلته د ملګرو ته ویم لکه دا بعضې ملیان خو 80 کالو ته ورسېدل الله دې په پینق باندې وټ کړي مرګ هم په دله راځي چې موږ ته خلاص شو که نه دا بعضې انسانان خلک دي ولې حیات سره او موږ نالو خو بعضې ناکاره خلک دي د هغوی د علماو د حقاني علماو عالمانو پیرانو د ترقي په نه باندې نه نصیب کېږي ګورې دا راته ګپ نه لګوه دوی له دا خلک ورځي نو موږ نه ورځي نه راځي یو ځای کې فیسبوک مې وختي کته چا راته وښودل مې چینل ته یو ملا تللی او دلته راته ومې چا هلته بیا به پیر ځای پسې خبرې کړي وایي چې دا تاسو هلته دی او دا تاسو دلته دی نو زما ذهن کې راغله چې ستا مثال د ترخو اوبو راغلی او د پیرانو او د دیوبندي علماو مثال د خوږو اوبو راغلی او نه پرې شي چې څوک ورته وایي چې لکه دا بدعت دی دا د دې خلکو د خولې ورغولي نشته چې څوک وایي چې بدعت دی نو خیر دی په دې کښېني موږ سره ورځ یې مقرره کړي پیر صاحب مبارک به دعاګانې کوي او زه به ورسره کښېنم انشاءالله چې ځان ته وایي چې لکه ښکر مې دی نو انشاءالله تا به ځان سره کښېنوم چې انشاءالله ټرین شي ښه انشاءالله او سبا له دې ورځ مقرره کړي بله ورځ دې ورځ زما ورته د پیر صاحب مبارک
مبارک د دې منبر نه اعلان دی چې دا کړه شه چې قول کوي اخر دلیل خو مکه یو سړی چې یو قول باندې قول کوي بیا خو دلیل ورکړي چې دلیل